نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق الله العظيم. زما عزتمند مسلمانانو ورونو، موږ دا بیان شروع کړو لومبنۍ خبرم د دعا په باره کې وکړله، دویمه خبره د اعتکاف په باره کې، او دریمه خبره به انشاءالله د لیلة القدر په باره کې کوو. د دې اخرې عشرې دویم عبادت هغې ته لیلة القدر عبادت ویل کېږي چې ټول مخلوق الله رب العالمین پیدا کړی دی، خو بیا بعضې په خپل بعضې مخلوق ته په بعضې باندې فضیلت ورکړو او د مرتبو فرق یې قایم کړو. چاته چې هم الله تعالی اوهتل په خپل فضل او کرم سره هغه ته خصوصیت او امتیازي انسان ورکړو. انسانان ټول الله رب العالمین پیدا کړي دي، انسانان ټول الله رب العالمین پیدا کړي دي، حکم مقام چې الله رب العالمین په انسانانو کې انبیاء علیه السلام ته ورکړي دي، هغه یې خپلو باقي بندګانو کې نه دي ورکړي. بیا په انبیاء علیه السلام ټول الله تعالی پیدا کړي دي، خو په نبي کېدو کې ټول برابر دي. حکم مقام چې الله رب العالمین پیغمبر علیه السلام ته ورکړي دي، هغه بل نبي ته نه دي ورکړي. ټول انبیاء علیه السلام یو ځای شي نو بیا هم د نبی علیه السلام د عظمت او شان مقابله نشي کولی. د انبیاء علیه السلام نفس مقام الله رب العالمین صحابه کرامو ته ورکړی دی، هغه رستو تر قیامت پورې راتلونکي انسانانو ته نه دی ورکړی. تر قیامت پورې چې څومره انسانان دنیا ته راځي، په دې کې به ډېر اولیاء زموږ او ستاسو په نظر باندې راځي، خو دا ټول اولیاء او دا ټول ابدال او ټول عوث او ټول قطب چې راجب شي نو د یو صحابي عظمت او شان مقابله نشي کولی. عبدالله ابن مبارک رحمه الله یو موقوله ده، عبدالله ابن مبارک رحمه الله یو ډېر لوی محدث او بزرګو، د دوی نه چا تفوس وکړو چې د امیر معاویه او د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په شان کې څه فرق دی. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ یو صحابي و، عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دا تابعی و. صحابي هغه چاته ویل کېږي چې کوم د ایمان په حالات کې د نبی علیه السلام مبارک زیارت کړی وي او سره د ایمان د دنیا نه تللی وي، او تابعی هغه کس ته ویل کېږي
چې د ایمان په حالات کې صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین سره ملاقات شوی وي. تپوس کوونکي تپوس وکړو چې د امیر معاویه او د عمر بن عبدالعزیز کې څه فرق دی. عبدالله ابن مبارک رحمه الله جواب ورکړو چې ته د امیر معاویه د عمر بن عبدالعزیز د ذات مقابله کوي. زه وایم چې امیر معاویه په کوم اس باندې سور شوی دی او د نبی علیه السلام مبارک سره شریک شوی دی او جهاد یې کړی دی. د هغه اس د منډې وهلو په وجه چې کومه حور او ګرد غبار دوړه چې د اس په سپېمو کې داخل شوي وي، نو یو عمر بن عبدالعزیز نه چې یو څو عمر بن عبدالعزیز وي نو هم د هغه خاورې د شان مقابله نشي کولی. نو کوم مقام چې الله رب العالمین صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین ته ورکړی دی، هغه رستو راتلونکي خلقو ته نه دی نصیب شوی. دغه شان ټولې فرشتي الله رب العالمین پیدا کړی دي. حکم مقام چې حضرت جبرائیل علیه السلام ته ورکړی شوی دی، هغه بلې فرشتې ته نه دی ملو شوی. عرش اوچتونکي فرشتو ته چې کوم مقام ورکړی شوی دی، هغه نورو ته نه دی ملو شوی. کتابونه او صحیفې الله پاک نازلې کړي دي، خو په آسماني کتابونو کې چې کوم مقام الله رب العالمین قرآن کریم ته ورکړی دی، هغه بل کوم کتاب ته نه دی ملو شوی. په امتونو کې چې کوم مقام امت محمدیه ته ملو شوی دی، هغه بل امت ته نه دی ملو شوی. دغه شان ځمکې الله رب العالمین پیدا کړی دي، حکم مقام چې الله رب العالمین د جماعتونو ځمکو ته ورکړی دی، هغې د بازارونو او کورونو ځمکو ته نه دی ملو شوی. دغه شان زمانه او زمانی اجزا ورځې او شپې ټولې الله رب العالمین پیدا کړی دي، حکم مقام چې الله رب العالمین فرودو کې د جمعې ورځې ته ورکړی دی، هغه د هفتې باقي ورځو ته نه دی ملو شوی. ځکه جمعې ته سید الایام ویل کیږي او دا سید الایام جوړه کړې ده. په شپو کې چې کوم مقام الله رب العالمین لیلة القدر، شب برات، عید الفطر او عید الاضحی ته ملو شوی دی ورکړی دی، هغې نورو شپو ته نه دی ملو شوی. په وختونو کې چې کوم مقام او فضیلت د سحري پېشمني وخت ته نصیب شوی دی، هغه بل وخت ته نه دی ملو شوی. نو خلاصه د کلام دا شوه چې مخلوق ټول الله رب العالمین پیدا کړی دی، خو په دې کې فرق او د مراتبو قایم کړی دي. د بعضو مرتبه د نور النحاس په خپل فضل سره زیاته کړې ده. په ټولو شپو کې الله پاک مقام لیلة القدر ته ورکړی دی، هغه بل چاته بل شپې ته نه دی نصیب شوی. ځکه د لیلة القدر خصوصیات په قرآن کریم کې الله پاک د لیلة القدر 3 خصوصیات بیان کړی دي چې د قرآن کریم په شان عظیم کتاب په دې برکتناک شپه کې نازل شو. ځکه قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر. د قرآن کریم نزول 2 ځله شوی دی، یو ځل د لوح محفوظ نه آسمانی دنیا پورې، دا په یو ځل وشو، دا په لیلة القدر کې وشو، دې ته په عربی کې انزال وایي. په دویم ځل د آسمانی دنیا نه په لږه
په 30 کالو په زمانه پورې په موقع د ضرورت مطابق جبرائیل امین علیه السلام د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس ته راوړلو په دې لږه نازلېدلو ته عربی کې تنزیل وایي. به هر حال د قرآن کریم نزول 2 ځله شوی دی. لومبني ځل باندې طبعتن یو ځل وشو د لوح محفوظ نه اسماني دنیا پورې، دا په لیلة القدر کې وشو. نو د لیلة القدر لومبني خصوصیت دا شو چې په دې برکتناکه شپه کې د قرآن کریم بشان عظیم الشان کتاب نازل شو. او قرآن داسې برکتناک کتاب دی چې د قرآن چا سره څومره تعلق وي، په کوم اعتبار سره چې څومره هم وي، د هغه مقام او شان اوچتېږي. یو خصوصي امتیاز حاصلیږي. قرآن چې په کومه میاشت کې نازل شوی دی، دغه میاشت مقام الله پاک د کال په 11 میاشتو ته افضل جوړ کړو، په 11 میاشتو باندې افضل کړو. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، قرآن چې په کومه شپه کې نازل شو، د دغه شپې مقام الله پاک د ټولو شپو نه افضل جوړ کړو. انا انزلناه فی لیلة القدر، قرآن چې په کومه ژبه کې نازل شو، د هغې مقام الله پاک د دنیا د ټولو ژبو نه افضل جوړ کړو. د دنیا د ټولو ژبو سرداره جوړه کړله. عربي ژبه الله پاک د دنیا د ټولو ژبو نه افضله جوړه کړله. انا انزلناه قرآنا عربیا، قرآن چې په کومه ځمکه نازل شو، هغه د مکې او مدینې ځمکه د هغې مقام الله پاک د ټولو ځمکو نه افضل او اعلی جوړ کړو. قرآن چې په کومه زمانه کې نازل شو، هغه زمانه د ټولو نه افضله ده، هغه دور د ټولو زمانو نه افضل وګرځول شو. قرآن چې د کومې فرشتې راوړلی دی، هغه فرشته د ټولو فرشتو سرداره جوړه کړې شوه. نزل به الروح الامین، قرآن چې په کوم پیغمبر باندې نازل شو، د دې پیغمبر مقام الله پاک د ټول کائنات نه اوچت وګرځولو. قرآن چې په کوم امت باندې نازل شو، هغې ته خیر الامم خطاب ملو شو. الله رب العالمین دا امت د ټولو د تیر شو امتونو نه افضل جوړ کړو. دکه قرآن کې الله رب العالمین فرمایي: كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قرآن چې کوم کس د خپلو سینو کې محفوظ کړو، د دغه حافظ قرآن مقام الله پاک اوچت کړو. نو زما عزتمندو، د خبرې خلاصه زمونږ دا وه چې کومه د لیلة القدر شپه راځي، دغه لیلة القدر شپه باندې دا ټول ارس شوي دي. دا کوم قرآن عظیم چې کوم موږ او تاسو لولو، د الله رب العالمین عظیم کتاب دی. نو د دې عظیم کتاب نزول هم په دغه شپه باندې شوی دی، او د هغې نه بعد د اسماني دنیا نه په لږه په نبی علیه السلام مبارک نازل شوی دی. نو هر مومن مسلمان لفکار دی چې په دې مبارکو شپو د آخرې عشرې چې دا څومره ورځې شپې راځي، په دې کې خصوص د عبادت د خیال وساتو. مبارکه میاشت په ختمېدو ده چې موږ او تاسو ته الله رب العالمین په دې مبارکه میاشت کې مغفرت او بخښنه وکړي. الله پاک ته باید عمل کولو توفیق راکړي. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.